أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. دا تحلیل و تحریم پر بارک خلق تپوس کی. یسألونک ماذا احل لهم. دو قسمه د سوال د کولو انداز دی. یو سوال دا دی چې څه زمونږ دپاره حلال دی، او یو د سوال انداز دا دی چې څه زمونږ دپاره حرام دی. نو دا سوال چې ماذا احل لهم، څه حلال دی، د دې معنا دا ده چې د سوال کوونکي په دې ذهن باندې د یو تصور غلبه ده. هغه تصور دا دی چې موږ له د حلالو یو پوره لیست پکار دی چې هغه موږ ته معلوم وي چې دا څیزونه حلال دي، نو هغه به استعمالو، او چې په لیست کې به ګورو چې په هغه لیست کې کوم شی نه وي نو دا به نه استعمالو. دویم تصور دا دی چې ماذا حرم علینا، مونږ باندې څه حرام دي. د دې مطلب دا دی چې دا داسې قانوني غونته تصور دی، قانوني تصور. د بعض خلکو ذهن قانوني، د بعض خلکو ذهن مذهبي. مذهبي ذهنیت دا غواړي چې یاره ماله پکار ده چې واضح په ډاګه راته پته ولګي چې یاره دا ټیک دی او دا غلط دی، بس ما ته ووایه چې زه څه کول پکار دی او کوم شي نه ځان وساتم او کوم شي نه ځان ونه ساتم. او دویم تصور دا دی چې نه، بس خالصه چې کوم ممنوعات دي هغه راته وښایه او باقي خو بس چې بلکل د نه کولی دي هغه راته وښایه. نو دا دواړه تصورات. ظاهره خبره ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل عمر قرآن هم د صحابه تربیت کوي او په معاشره کې د هر قسمه فکر او تصور خلقي. نو دا سوالات قرآن څخه نقل کوي. کله کله د سوال د ذکر نه بغیر لکه دا حرام ولا تذکره چې کوي حرم علیکم، نو الته سوال نه ذکر کوي. او چې د حلال متعلق کوم سوال راغی نو دا سوال تذکره وکړه. دې مطلب دا دی چې بنیادی طور باندې د عربو عام ذهنیت مذهبي و. او بل ورځ تا ته ما دا خبره کړې وه چې ابو جهل چې کله بدر ته راته د نبي علیه الصلاة والسلام مقابلې، نو هغه وخت کې هم بیت الله ته ورغی او د کعبې پردې ونیولې. نو دا مذهبیت د خلکو په معاشره کې و. او عام طور باندې تقریبا معاشري ټولې مذهبي. دا د الحاد دا تصور چې راغلی دی په موجوده زمانه کې، نو دا خو عارضي غونته کې دی. د دنیا د تاریخ د اکثریت د خلکو دا ښیي چې هغوی د مذهب قایل. نو چې اکثریت د مذهب قایل، نو بیا د انبیاء مخالفت ولې کو خلکو. نو هغه تا ته ما بل ورځ ډېر په تفصیل سره خبره وکړه. خبره ذهن کې تازه ساته چې پیغمبران خالص مذهبیت طرف ته دعوت نه ورکوي. پیغمبر چې کومې خبره طرف ته دعوت ورکوي، نو هغه د الله تعالی حاکمیت طرف ته دعوت ورکوي. هغه د الله تعالی هغه بندګۍ طرف ته دعوت ورکوي چې د هغه بندګۍ بنیاد په اطاعت دی او هغه بندګي د اطاعت عنوان دی. دا خو اصل یو ضمني غوندې نقطه وه. قل احل لكم الطيبات، طيبات تاسو د پاره حلال.
طیبات دا لفظ چې ده کله کله د حلال نه بعد راځي او کله صرف طیب لفظ راځي. کله وی کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، حلال معنا دا چې جایزي، نو په جایزو سيزونو کې هم دوه قسمه سيزونه دي، جایز به خو طیب بنئ او دا طیب به کله یو د پاره طیب او د بل د پاره به طیب نه وي. یو شی چې د یو ماحول د یو علاقې د یو قسم خلقو د پاره طیب دی او د بل خلقو د پاره نه دی، خبيث نه دی. یعنی همیشه د پاره دا معنا نه ده چې کوم شی طیب نه دی نو هغه خبيث دی. د طیب معنا کله په معنا د طیب کله په مقابل د خبيث کې راځي او کله په مقابل د غیر مستلذ کې راځي. ځکه طیب په معنا د مستلذ گویا کہ طیب دو معنی دی. طیب معنا دا مزیدار چې سړی له مزه ورکوي، نو یو معنا دا ده چې دا حلالي او مزه ورکوي، او بل معنا دا ده چې مزه ورکوي سړی له. حلال خو خود یې وي، خو په دې حلال کې دوه قسمونه دي، یو هغه دی چې هغه سړی له خوند نه ورکوي په خوله کې، او بل هغه دی چې هغه سړی له خوند هم ورکوي. اوس مرچکې چې دی هغه حلال دی، طیب به د چا دپاره یو د چا دپاره به نه. اچار حلال دی خو چا دپاره به طیب وي او چا دپاره به طیب نه. ځینې خلک یې خوري ځینې خلک یې نه خوري. خادمې چې ده خادمې تاسو پېژنئ د دې سمسرې یو قسم دی، سمسره نه د سمسرې نه وړی یو په دې صحراګانو کې چې کوم دی کې اوبه نه یلتې، نو هغې ته په عربۍ ژبه کې ضب وایي، ضب دواد سره. تاسو دوادیان یې که سوادیان یې دغه نه به تاسو خبر یې، خو بهرحال دا ضب دی. نو هغه ضب چې دی دې ته خادمې و. دا خادمې چې دی مدینه منوره کې خلکو به خوړه، اوس به هم خلک خوري. مکه معظمه کې به چا نه خوړه. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په دسترخوان باندې پیش شو. حضرت خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ هم ناست. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته پوښتنه وکړه چې دا څه شی دی؟ وی دا خو ضب دی، ورته کړي خادمه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام یې نه خورم. حضرت خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ ورته وی چې د پیغمبر حرام ده. وی نه حرام نه ده، ولا اجده فی ارض قومی، زمون په علاقه کې دا شی نه خوړی کیږي. سلطه مونږ نو حضرت خالد رضی الله تعالی عنہ مکه معظمه باشنده و، خدا هغه بس فجررته هغه پلیټ میدان تراخ کو رسول الله صلی الله علیه وسلم ينظر او ما به چې مړای کو نبی اسلام به کته دې څنګه په مزه مزه دا شي خوري، ما وته تکرګه کیږي او دې خوري. دینه پته دا مولګی دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کوم سيزونه طبعا خوخ دي یا طبعا خوخ نه دي، نو دا غي اتباع طبعا لازم نه ده. سنت اتباع دی ته وایي چې په عباداتو کې چې کوم په قرباتو کې قربات چې ورته وایي چې په کوم شي باندې سړی خدای ته نږدې کېږي، الله به رضا کېږي، قربات او عبادات. نو په دې کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم اتباع ته سنت وایي. سنت نه فرض به مې واجب به مې سنت به حکم شزونه چې د عادات سره تعلق ساتي، د عادات سره لکه لباس او دا. نو دې کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم اتباع کې چا د اتباع په نیت کول نو کې دې شي اجر او ثواب به ته ملاو شي، او کني د هر شي خپل خوخه ده. خدا دې نه وایي چې نبی له صلوات والسلام دا شیخ خو لکه مجلس کې څوک دا وایي چې د نبی له صلوات والسلام خو کدو خو نو ته به دا نه وایي چې کستان نه خو نو ته به غلې کېږي، خبرې به نه کېږي. دا به نه وایي چې د نبی له سلام خو زمانه ده. ځکه دې مطلب جوړدار دی چې پیغمبر د خبرې په مقابله کې را پاسي، نو دا بے ادبی ده، او بے ادبی کله سره کافر کوي. سره خبره وړه یو سره ډېر بد ځای ته ورشي. نو چې کوم ځای کې د نبی له صلوات والسلام خبره راغله چې د نبی له سلام دا شیخ خو مستان نه خو نو ته دا سمو وای زمانه ده. ته د پیغمبر د خو په مقابله کې نه خوري نه خوري خو خدای نه خوري ما خدا وای ما چې زمانه ده. ځکه دینه بداس دا ایهام ته راځي، دا څه شک ته خبره نه راځي چې ته د پیغمبر د خبره مخالفت کوي، نو دا کار باندې دا به ادبی ده. البته چې نه خوري نو مې خوري.
او چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام یو شی طبعا خوښ نه دی نو ضروري نه ده په ما باندې لازم نه ده زما د هم طبع ځکه طبع خو هر چا خپل خپل ده کنه طبع خو غیر اختیاري شی دی طبیعت دا غیر اختیاري شی نو شریعت چې تا باندې کومه پابندي لګي نو هغه اختیاري امورو کې لګي په غیر اختیاري امورو کې پتا پابندي نه لګي هم دا مې ته ویلو چې عشق چې کوم دی نو هغه غیر اختیاري حد ته ورسیږي نو هغه رسول مطلوب نه دی او محبت نه مراد محبت اختیاري دی هغه مطلوب دی احل لكم الطيبات نو طيب دو مطلبونه دي دلته طيب په معنا مقابل د خبيث دی طيباتنا مراد هغه شزونه دي تاسو د پاره حلال دي چې کوم خبائث نه دي چې کوم ګنده نه دي ها چې خوري نه بیا به خوري نو هر حلال شی به خوري چې کوم ګنده نه وي نو قران بیا بل ځای کې وایي کلوا مما فی الارض حلالا طیبا خورا هغه چې حلال می خو چې طیب می طیب معنا دا چې ستا له خوند درکې چې خوند نه درکې نه میخ مرچ کې له خوند درکې نه میخ نه خوري نه میخ بل یو شی د خوند درکې نو چې حلال او چې حلال نه دی چې حلال دی او طیب نه دی تا باندې څوک زور نشي کولای چې خامخا به خوري نه کله چې عمل ماشي نه په زور در باندې چیس کی زوی ملک دا چې نس کوم مثلا نس نه سابس کې به نو په ما په زور خدای پاک راته وایي چې ستا خوخي نسکې چې نه دی خوخ نه میس کنه ته به ما باندې په زور څنګه سکی دا ضروري نه احل لكم الطيبات طيبات تاسو د پاره حلال او دلته خصوصي تور دی یو خاص شي ذکر یو چې ممکنه ده چې پاغه مبارکه به د چا سرای و چې دا بسنګي او په دې بلک بحث کو وما علمتم من الجوارح او حلال دې تاسو د پاره ښکار د هغه سيزونو علمتم چې تاسو وته تعلیم ورکړی چې تاسو پوي کړی هغه چې تاسو پوي کړی نو هغه څوک دي من الجوارح چې هغه زخمی کوونکی او داړونکی سيزونه دي یعنی ښکاریان سيزونه ښکاری شي سپیم کې دی شي فهد په عربی ژبه کې یو شی دی فهد د زناور د زمرو یا د پړانګان یو قسم دی ته فهد وایي فهد پکې یو خاص قسم دی دا نه خداره چې هغه وایي ودکیږي ډیر زیات ودکیږي خوب ډیر زیات ورزي یا بخکار کوي چرته سبخوري او چې بخکار نه کوي ضرورت یې نه چته پروت وي دبري هغه ته فهد وایي پر تفاسیر پر احادیثو کې چې هغه دا هغه لس یولس زنانه او خبر راغلی حدیث د ام زرع چې وتوي حدیث د ام زرع حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها روایت چې لس یولس خزر راجم شوی او د خپل خاوندانو مبارکي باسونه کول وګد حدیث نو هغه حدیث د ام زرع کې یو خزه وایي و زما دا خاوند چې کوم دی اذا خرج اسدا واذا دخل فهدا چې بار ته وزنه بیا غزمره بیا په خلکو سم ورزي او چې کور دراشي کنه نو بد بیا شي د پروتي دا داخله فهد داخله فهد چې کور دراشي بیا د ودی مطلب دا چې خوب لراځي کور ته او کور کې د ود کېدو نه بغیر دا بل کار نشته او بار چې وزي بد بار خو بیا سمره نو بیا ښکارونه کوي جګړه کوي ښکارونه نو فهد نه هغه وی تعلیم اخلي هغه چې ته سبق وتوخه پوي کې نو هغه ښکار کول سبق چلیز د کوي نو دا دې ته جوارح وي جرح اصل کې زخم ته ویل کېږي جارحانه انداز حاجی جنگ جارحانه او جنگ مدافعانه نو جرح په وکړه اصحاب الجرح والتعديل په عدالت کې جرح وکیلان په یو بل باندې او دغه په گواهانو باندې جرح نو دا جرح هغه ته جوارح جارحه شکاری او مکلبینا کلب یکلب تکلیب وی په یو شیز باندې په ښکار باندې هغه ښکاری شی ور پرې خودل کلبه چې تو نشه نو دې نشه تا
دې ته په عربی ژبه کې تکلیب وایي. وایي کلب معنا دا ده چې په ښکار باندې هغه ښکاري شی ور پرېښود، که سپی و که هر څه شی چې عام طور باندې خلک خو کلب صرف سپي ته وایي، نو کلب یوازې سپي ته نه وایي. حدیث کې هم دا راغلی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د ابو لهب غزوې ته خیرې کړې وې عتیبه ته چې الله تعالی دې په ده باندې د خپلو سپو نه یو سپی مقرر. هلته د کلب لفظ په هغه حدیث کې راغلی دی او حالانکې هغه خوړلی زمري و، نو زمری کلب دی وایي او کلب دی. کلب هغې چې ته وایي چې داړل کوي. دا کلب لفظ چې دی که نه دا کلب دا لفظ د دې مطلب بنیادی طور په شي پورې نښتل دي. په دې پښتو کې مو د سپي په شانې بره پورې نښتی وایي. پښتو کې داسې وایي که مولوي صاحب دلته وایي دلته کلب هغه شی چې په شي پورې نښلي. کلبه امبور ته وایي، پلاس چې ورته ته وایي چې دا انګر یا دا لوهار په هغې باندې ګرمه اوسپنه رالي، په لاس کې نشي راوستی نو هغې ته کلبه وایي. او کلب په عربۍ ژبه کې کونډې ته هم وایي. کونډه نه ده کونډه، هوک چې ورته هوک یو شي کې داسې واچول چې پرې راکاږي، نو دغه کلب دغې کونډې ته په عربۍ ژبه کې کلب وایي. مکلب او مکلب. مکلب د سپو معلم ته وایي چې سپي چې دی هغه عادتوي او هغې ته چل ښیي چې ښکار به څنګه کوي. کله ورته وایي نیسئ، کله وایي واپس راځه، کله ورته نوم والي. نوم ورته والي. هر یو سپي له ځان له نوم ایښودی، هغه یې په دې عادت کړی چې دا ستا نوم دی چې تو پلان کیا، نو هغه په دې پوهېږي چې دا ما یادوي. نو منډه کوه، واپس شه، نیسئ، پرېږده، اوچت شه، ښکته شه، دا چل ورته ښیي هر څه. نو دې ته مکلب وایي. معلم الکلاب ته وایي. او مکلب هغه ته وایي چې هغه سپی بیا پرې ور پرېږدي، ځکه چې دا ور پرېښودل او دا را واپس کول د تعلیم حصه ده. مکلب په عربۍ ژبه کې قیدي ته وایي. مکلب په صيغې د اسم مفعول سره. مکلب معنا اسیر، قیدي. په دې کلب په دې لفظ کې بنیادي طور معنا چې دا هغه د نښتو، د راګیرولو او د راټینګولو ده. دا دومره کیسه مې تا ته ځکه ډېره اوږده کړه چې د امام ابو حنیفه رحمه الله رایې دا ده چې ښکار یوازې په سپي نه کېږي، د سپي نه علاوه هم په بعضې ځناورو هم ښکار کېږي او په مرغوم کېږي. امام شافعي رحمه الله وایي چې نه، قرآن کې چونکې دا د کلب دا لفظ راغلی دی، مکلبین راغلی دی، نو ښکار صرف سپی کولی شي او د سپي نه علاوه باقي شی یا مرغۍ هغې باندې ښکار نه کېږي. هغه وایي دا مطلقاً فقهي قواعد ده. نو بنیادی خبره دلته دا ده په دې آیت کې چې وما علمتم من الجوارح احل لكم الطيبات، حلال دي ستاسو د پاره پاک سيزونه. وما علمتم من الجوارح، او ښکار د هغه سيزونو چې تاسو ولا تعلیم ورکړئ. چې تاسو ولا تعلیم ورکړئ نو هغه څه شی دی؟ من الجوارح چې هغه ښکاري سيزونه دي. نو دا من الجوارح چې وي نو دې معنا دا ده چې دا جارحه د عام دی، ښکار کوونکي عام دی، که هغه سپی او که هغه بازي او که هغه د باز بشمیره قسمونه دي، باز دی او باخه دی او شکري دی او فلان دی او فلان دی، بازي او عقاب او څه دي بشمیرونه د ښکاریانو ته معلوم دي. او تعلمونهن مما علمكم الله، چې تاسو هغې له تعلیم ورکوئ د هغه څه نه چې تاسو له الله تعالی تعلیم درکړی دی. عام طور باندې ځناور چې کوم دي که نه دا د انسان نه سبق نه علي. خو سپی چې دی او یا بعضې د ښکاري څیزونه دا انسان په خپل مقصد دپاره په ښکار راړی. ګوره یو د دې ځناورو خپل ژوند تېرول دي، نو د خپل ژوند تېرولو دپاره ځناور دې ته محتاج نه دی چې د بل ځناور نه زده کړي یا د انسان نه زده کړي. مایې دې ته محتاج نه دی چې انسان په مدرسه کې او په کالج کې داخله والي چې زه به لامبو څنګه وم،
او چنچنه دې ته محتاج نه ده د انسان په کالج کې داخله والی چې زه به الوزم څنګه بس هغې ته الوتل او ده ته مئی ته څه لامبو او سپي ته منډه دا الله تعالی ورته په خپله ښیي او بیزې ته راودل د خپلې مور دا ورته الله تعالی په خپله ښیي الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدا الله تعالی هر شی چې د څه دپاره کوم څنګه طریقې سره پیدا کړی دی هغه ته خپل تخلیق چلم ښودلی دی د ژوند د تېرولو چل یې ورته ښودلی دی البته انسان د هر څه دپاره د بل محتاج دی انسان د خپل ژوند تېرولو دپاره محتاج دی چې هغه ته د څوک څه وښیي لکه خلک هوښیاران خبره کوي که نه وایي ماشوم چې پیدا شي نو ژړا خو فطري ده خو خندا ورته مور ښیي داسې پرېزنه ولا داسې ګوتې وایي هله خاندي 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 او خوله وایي هله ویې خاندله نو داسې په طریقې خاندی ورو دا خندا ورته مور پلار ښیي او ژړا هله په خپله ورځي چې پیدا شي بیا نو او بیا وروستو ګیلې کوي وایي یاره وایي په ما دا ویل که ته خو د ژړا خو دې په اوله ورځ شروع کړې وه ژړا خو اخره پورې کې ژړا خو دې کار دی خندا به موقع کله کله راځي ژړا خو پرې ټول عمر کار دی که ته پیدا شوي نو بغیر د زده کولو نه دې ژړا زده کړې ژړا له پیدا کړی خندا به بیا په جنت کې راځي چې قیامت کې تا ته د جنت زیری میلاو شي نو خوشحالۍ خو بیا هلته دي دنیا خو د ژړا ځای دی دې کې ډېره خوشحالۍ مه ګوره نو هغه جبلت علی قدر وانت تريدها د دنیا اوبه خړې پیدا دي جبلت علی قدر دا د دنیا اوبه خړې پیدا دي وانت تريدها او ته غواړې صفوا من الاقذاء والاقذار چې دا د خسنو او د خاورو نه پاکي نو دا خو پیدایشي څخه دي دا پیدایشي خړې ومكلف الايام ضد طباعها متطلب في الماء جذوه نار او کته چې نظر ټول دنیا نه خوشاله دی جوړوم نو داسې د خوشاله ځای ته جوړه چې غمونه پکې بالکل نه نو ته داسې دی لکه چې په خړ کې سکروټي ګوري نو په خړ کې سکروټي سکروټو د خړ او د اوبو د یو بل سره منافات نو داسې مکو دا ومنه چې دا د جړا ځای بهر حال ما انسان ته د ژوند د تیرولو طریقه هم به بل سړی ښیي بل څوک به ورته د دې وجې الله تعالی هم ورته ښیي او تعلیم به له د نورو خبرو بل د آخري تعلیم به له ورکې د اخلاقو تعلیم به له ورکې د خوراک او اسکاک او د دې چل به له وعلم آدم الاسماء كلها آدم علیه السلام د نمونه الله تعالی خو دا کټویل او دا شمسه ده او دا یو ده او دا دوه دي او دا درې دي نو دا تعلیم به وته نو الله تعالی سره تعلیم ورکړي او سره تعلیم ول انسانان ورکړي دا خو تقسیم خبره ده د دین او د اخلاقیات او د حرام او حلال او د انسانیت تعلیم ول پیغمبرانو ورکړي لري باقي عام ژوند کې خو بدا جامع واوند او جامع بدل کا او دا او دا اشقادي او دا پاک دیو دا ور دی او د لګوتې مور او دا مار دی او دا لړم دی دا بوته بنی ادم خو دویمه مسله دلته دا مجده کا چې تعلمونهن مما علمکم الله تعلیم ګوره دې ته علم وي نو سپي ته تعلیم ورکول چې ته بخکار څنګه کې نو دې تعلیم تم قرآن علم وي دا چې کوم دا بحث د ډېر زمانې نه روان دی چې لکه قرآن علم کوم شي ته وي نو یو طبقه په دې باندې ده چې قرآن صرف د قرآن علم ته او د سنت علم ته علم وي دی بل ته علم وي نه او بل طبقه دا چې نه د دنیا د علوم دی او دغه خیر دی د زده کړو نو خدای ثواب پکې دی ثواب په نیت زده کړه نو دا دواړه پړی ته زور کوي اصل خبره دا ده چې قرآن دین علم تم علم وي او دې ته العلم وي او د دنیا دی علوم تم علم وي دا چې نه دې انکار نه کوي چې دا علم دی نه علم دی لکه دلته تاسو تعلمونهن مما علمکم الله دا خو د نعمت خبره ده نو علم ورته او څه د استهزاء په تورې مو نه دی ویلي هغه بل ځای کې یو ځای کې د استهزاء په تورې او ویلي دي فرحوا بما عندهم من العلم خو دلته د استهزاء په تور ورته نه دی ویلي خو خبره په فرق دا نه دی چې یاره دا دواړه علوم دي علوم دواړه دي خو اهمیت د کم یو علم دی او لیډرشپ او امامت کم علم ته حاصل دی او کم علم اهم دی او کم علم دا غیر وسو دویم نمبر
نو دا د علوم فرق دی د انسان په وجود کې سرم دی او زړه هم دی او جګر هم دی او پوند هم دی نو ته به دا پوند او د جګر چې مقابله راشي یا د پوند او د مزغو چې مقابله راشي یا د پوند او د زړه چې مقابله راشي نو ته به کوم یو له ترجیح ورکې چې په پوند کې د ازغیم تللی او د زړه دورم در باندې راغلی چې ډاکټر له لاړ شو نو څه به وته چې صاحب په پوند کې مې ازغې تللی نه به هم درته وایي چې ته ډوډۍ خورې که بوسه د زړه دوره ده خبره ده دی کوه که د پوندې به کې پونده پرېږده ازغیر به کې بل هم لاړ شي دې سره به ګورو دا دومره غټه خبره نه ده نو اهمیت د کوم یو علم دی او زه طالب علمانو ته دا مثال وایم زه ریل ګاډی انجن هم دی او ریل ګاډی ډبه هم دي نو که یو دوه کسه د یو بل سره مقابله شروع کړي چې یو وایي چې ریل ګاډی انجن ته وایي او بل وایي ریل ګاډی ډبې ته نو دا به غلطي دواړه ځکه یوازې انجن خو چې پېښور نه کراچۍ ته ځي او راځي نو څه به وکړي او تشه ډبې به څوک راکاږي نو مطلب یې دا دی چې ریل ګاډی د انجن او د ډبو مجموعې ته وایي خو دا ډبې په خپله نشي تللی راکاږي بې دا انجن قیادت او امامت او لیډرشپ به د انجن نو داسې لیډرشپ د قرآن او د سنت او انبیاء او امامان تیار کړي د دنیا دپاره انبیاء او امامان تیار کړي د دنیا دپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم د دنیا دپاره امامان تیار کړي ټول دنیا ته خو نبی رسول الله سلام په خپل پیغام نه دی رسولی او بیا صحابه ورسو بیا د صحابه شاګردان ورسو بیا د شاګردان ورسو او دا د اوسه پورې دنیا لګیا ده رسوي خو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم کار وکړو نو هغه دا وکړو چې د دنیا دپاره امامان تیار کړو یا دنیا لیډرشپ او قیادت کولی شي نو پته ولګېده چې د دې علم په لاس کې امامت او قیادت پکار دی او شریعت ته د فقه مسله ګوره د فقه مسله دا ګوره چې د عمرا دوه قسمه دي اولو الامر دوه قسمه دي یو اولو الامر د امیران دي دا حکمرانان دا انتظامی ذمہ داران دا ضلعي افسر دی او دا صوبې دی او دا دی او دا دی د یو شعبې دی او د بلې شعبې دی دا په ملکونو کې دا څومره انتظامی افسران یا یو اسلامي تنظیم دی او دا هغه امیر دی او یا بل ذمہ دار دا خبره خلک مني ځکه دا هغه سره بیعت کړی وي ستا به منم په خبره ناروا دي خو نه مني خو په خبره کې خو به مني نو یو دا قسمه انتظامی ذمہ داران او یو صرف علماء چې هغه انتظامی ذمہ دار نه پسې دا سابقه لګېدلي او نه پسې دا لاحقه لګېدلي او عالمي دا هغه خلک تپوس کوي وایي یاره جي داسې چلو کوم کوو نه کوم خو څه وکړم نو دا وکړم وایي ښه جي نو د هغه سره صحیح ډنډه خو د هغه سره نه جیل ورسره نه چې داسې اختیار ورسره نه نو دا خبره خلک مني ځکه دا عمرا دي که خو شریعت ته ګوره چې د فقیه او د عالم دپاره دغه انتظامي عهده شرط کړې نه ده چې د هغه عالم خبره منې چې کوم څه انتظامي ذمه دار وي نه دا شرط نه دی لګولی خو د انتظامي ذمه دار دپاره حتی که د امام دپاره د خلیفه دپاره د حکمران دپاره د دین علم ضروري ګرځولی د دین علم ورسره نه نو دا د مسلمانانو امام نشي کېدی نو پته ولګېده چې اصل امام علم دی اصل امام علم د معاذ ابن جبل رضی الله تعالی عنہ یو اوږد حدیث دی او په هغې کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه نو په هغې کې دا جمله ده چې علم امام دی او عمل د امام مقتدي دی علم امام نو بهرحال علم خو امامت چې دی نو هغه د دین علم ته حاصل او دی دنیا پر تمام معاملاتو کې چې د دین علم ته د امامت مقام حاصلي نو بیا به دا نظام ټیک روان او چې د دې امامت نه دا کټ کو نو دې معنا دا ده چې بیا به د دنیا د علوم قبله خطای بیا به د قبله خطای تا ته چې قبله نه معلومه خو چې امام کوم طرف ته ولاړی نو ته پوهېږې چې همدغه طرف ته قبله ده که نه امام دې طرف ته ولاړ خو چې کوم ځای کې امام نه او ته راشې په جومات کې سنخ هم داسې نه نو څوک به دې خوا ودرېږي څوک به یې نه مړه قبله دې خوا ده بل به یې نه مړه دې خوا ده اخر به جګړې شروع کړي یو بل سره نو همدغه د دې دنیا د دې علومو مثال دی د دنیا د علوم ولې ګمراه دي دا ولې په غلطه روان دي څوک یو خوا وي څوک بل خوا دي او د دغه علم په بنیاد باندې یو بل سره جګړې کوي یو بل تباه برباد کوي او انسانیت هم تباه کوي او د انسان علم د انسان خلاف استعمالیږي نو دا ځکه استعمالیږي چې دا د خپل امام نه کټ شوي دي
او په دې خو ډېر وخت بحث نور نشم کولای ځکه چې دا د دې موضوع نه ده کله تا ته ما ویلې جدید تعلیم او قدیم تعلیم او د دې په منځ کې شرابت دی او د اسلام په دې کې څه نقطه نظر دی خو ساده خبره مې راته ځکه چې تعلمونهن مما علمكم الله سره د دې خبره تعلق نو د سپیخ کار او د مرغې د دواړو ښکار تا د پاره ټیک دی البته په دې کې فرق دی فرق دا دی چې خلک وایي یو فرق خدا ته ماوي د امام شافعي او د امام ابو حنیفه رحمه الله فرق دویم فرق امام ابو حنیفه خپلم کړی دی هغه دا چې هغه وایي چې سپیچ کوم دی دا چې ته په ښکار باندې ورپرېږدې او ښکار دی ویني او ته بیا وایې چې راځه واپس مې کوه نو دی واپس راځي دی دونه سبق یې زده کوي هلته خپله شه وخت چې ومې نیولې غاښونه یې ورته خارښتېږي خو چې ته ورته وایې چې واپس راځه نو بیا واپس راځي لیکن بعض یا داسې بله ښکاري مرغۍ چې کومه ده چې هغه ته په ښکار باندې ورپرېږدي او هغه ښکار ویني او بیا ورته ته وایې چې واپس راځه هغه ورته وایي چې یاره نه به دې وایې راته موږ چې په پښتو کې وایو نه به دې راته وایې چې ورځه اوس پې ورغلی یم اوس واپس نه ځم نو هغه واپس نه راځي دویمه دا ده چې سپی کله بلکل تعلیم یافته شي تعلیم یافته شي دا تعلیم یافته لفظ مې قصدن سپی چې کله تعلیم یافته شي نو دی بیا چې ته به ورپرېږدې نو دی ځان له خوراک نه کوي چې وی خوري او بیا ځان چې ښکاري کړي نو ځان له نه خوري ټول تاله راوړي او مرغۍ چې ده نو هغه دا سبق نه زده کوي هغه دا سبق هغه کله ځان له هم خوري نو اصول دا دي چې خیر دی که سپي ته ځان له وخوړه او شی مړو نو پته ولګېده چې دا مردار ټیک شوه ځکه چې دا تعلیم نه دی حاصل کړی او که مرغۍ دې ورپرېښودی او د الله تعالی نوم خو به په دواړو اغوستی ځکه د الله تعالی نوم دې نه اغوستی او هغه مردار نو بیا خو به نه خورې یعنې ته چې سپی ورپرېږدې نو الله اکبر به وایې د دې سپي مثال دغه شي دی چې بسم الله الله اکبر نو بس بیا چې هغه ښکار کړه داسې ده لکه چې غشي ښکار کړو او چې غشي ښکار کړو نو بس چې مړو نو بس مړ شو دا ذبح اضطراري وه نو چې تا به بسم الله وویل او سپی دې ورپرېښود او چې ورغلی هغه ته ځان له وخوړه او باقي مردار نو دا به نه خورې ځکه چې دا تعلیم یافته نه دی دا بې تعلیمه دی دا بې تعلیمه دی دا ډګري جعلي ده ډګري ہوتی ہے نو دا ډګري جعلي او مرغۍ چې کومه ده باز وغیره چې دی په هغه دې بسم الله ووایي او هغه دې ورپرېښود او هغه نو دا خیر دی دا نه زده کوي دا د په دغه کې دا نشته د زده کولو دا طریقه دلته نه وه واپس راتلو دا چلم نه زده کوي ورځي به پرې او ځان له تې خوري درېیمه مسله دلته بله ده هغه به زه ستاسو نه تپوس کوم د علماو نه علاوه علما چې دي علما هم ناست دي که نه مشران علما هم ناست دي علماو نه علاوه د عامو ملګرو نه تپوس کوم طالب علمانو نه او د عامو ملګرو چې دا سپی چې کوم شی جوټه کي چې تا به بسم الله وویل او بسم الله الله اکبر دې پې ووایي نو هغه خو به ظاهره خبره چې سپی خو داړل کوي نو چې داړل کوي نو په داړو به یې راشري چې راشري نو دا جوټه شو که نه شو دا سار به چې تا ورغلی او هغه مړو نو تا ته شریعت وایي اوس دا خوره ځکه چې تا به بسم الله ویلی ده او دی معلم هم دی نو بس خوره ښکار دی نو یو طرف ته دا ووایه چې دا خو جوټه شو بل طرف ته تا ته دا حدیث دی او د بخاري د مسلم د تمامو احادیثو د کتابونو حدیث دی مشهور حدیث دی چې ولوغ القلب چې ورته وایي چې سپی په یو شي کې جبه ووایي سپی په کې څه ووایي جبه ولغا یلغو وهبه یهبو چا ولغا یلغو هم ویلی دی خو عام طور باندې ولغا یلغو دی دا موږ نه به مدرسو کې طالب علمانو تپوس کوو چې دا د دې بابونو پته به موږ ته څنګه لګي چې دا د ضربه یضربو د باب نه دی که د علمه یعلمو د باب نه دی که د نصره ینصرو د باب نه دی نو دې بابونو باندې ادب الکتاب د امام ابن قتیبه الدینوري باقاعده په دې باندې کتاب لیکلی دی ادب الکتاب او نور علماء هم لیکل کړي خو تا ته ما د دې کتاب نوم واخیست نو هغه تا ته وایي چې کومه صیغه د کوم باب نه ده
نو دا ولغه یا لغو دی وهبه یا هبو پشان ولوغ ستوي ولوغ دی ته وي چې سپه یا پښو یا زمره یا څه شی چې دی چې هغه په یو شي کې جبه وي په جبه باندې یا وسټي او یا هغه لیکوډ یا نرم شی او بشي او دی په دې جبه دا جبه پکې یا یو طرف ته بل طرف ته او یا پکې داسې وړقي نو دوه خبرې پکې جبه پکې وردن نکول او په جبه باندې هغه نرم شی هغه لقول دې دواړو ته سوي دې ته وي په عربی جبه کې ولوغ پښتو کې هم دې ته جوټه وایو الګ د سپی جوټه خو په عربی جبه کې د سپی دې ته ولوغ وای دې ته سور نه وای ما په شنن ډېر زیات کتابونه وکتل چې دا معلوم کوم چې د سپی دې ته چرته سور ویل شوی دی غالبا سور دې ته وای چې سړی یو شی په شونډو باندې جوټه کی په شونډه ول ورډي نو دې جوټه او ولوغ خاص کر د سپی د پاره دی چې هغه څه چل گئی چې هغه یو شی سټي نو هغه چې وبم سټي وبم سکینو سکینا څنګه اندم نو وایو اندو ته په پښتو کې وایو جرای کاغو په یو سامان سپی خدا کار نه کوي سپی خو په جبه باندې وای خلک په پښتو کې متل وایي کنه وایي چې دریاب ډیر زیات مغړ دی خو د سپی په کې ته سټل دي مطلب دا دی چې وګ ډیر نه هغه سره په جبه سټي نو هغه لپاره لګي ډیر سره نو دا سټلو ته په عربی جبه کې ولوغ وایي نو کم لوخه یا کم شی چې هغه سپیش وته کې نو هغه چې کم لیکوډ شی دی یا هغه بدون کې شی دی مایا نرم شی دی نو هغه حرام شو او خبره ختم شو لیکن کم لوخه چې سپی هغه سپی هغه لوخه مسټی کنه پای کې جوه وای نو هغه مبارک رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا وزل وینځه او یوزل عفروه بالتراب عفروه خاورې پورې خېو مګیرا ا مشهور خبره د مولانا اشرف علي تھانوی رحمه الله نه غالبا چاته پوس کړو دا زمانه خلک چې دا څه وجه ده چې دا بل شی چې خاصي پلیتینو هغه یو ځل دوه ځله په وینځو بس خبره ختم شي خو چې سپیکم شي جوړه کینو هغه به وایي چې ته ماته وزله به وینځي په ووم ځل باندې به په خاور وینځي په خاور به وینځي نو هغه ته وی چې بس پیغمبر علیه الصلاه والسلام وی چې په خاور وینځه کنه بد د پیغمبر حکم شو نو هغه نه جی رسدا سه ساينټیفیک توجیه راته وکا صدا شي عقلي غونته کې وجه راته وایا ساينسي غونته کې وجه راته وایا نه هغه ته وی چې بیا خدا وجه دا چې دا جراثیم د سپید د خلی دا چې کوم جراثیم دي کنه دا ډېر سخت کلک جراثیم دي دا صرف په وینځلو نه زی نو خاور یو داسې شی دی چې دا جراثیم کوش شي خاور ډېر اهم جراثیم کوش شي نو چې دې باندې ته وینځي نو بیا نو هغه لاړ نو هغه په خاور باندې وي په سپی باندې شی جوړ تک بیا یاره مولې شه وسته راته سم خبره هغه اوس مې راته سم خبره اړو کړې ده سم خبره هغه چې راته مخکینه مې راته کړې و چې مارته چې پیغمبر وایي چې وځل نه یو د په خاور وینځه سستا مازغو پرما کګه دا خو ته نه ویل دا خو سبه خبره مې راته سم کړې و هغه خو ته بغیر د دې توجیه نه بیمار وي نه بیمار د دوايي په کار ده ځکه امام غزالی رحمه الله فرمایي چې د قران او د سنت د دلیل مثال داسې دی لکه غذا بوډالا معشوم لا ځوان لا نر لا خزل لا روغ لا رنځور لا ارچاله ټیک او ضرورت او د ساينسي او عقلي دلایل مثال داسې دی لکه دوايي نو دوايي خو د بیمارانو لپاره ده نو دوايي وساتي لکه د بیمارانو خو نه کنه لن بلکې نن سبا اکثریت د بیمارانو دي نو هغه ته چې زما خو په هغه خبره باندې عقیده ده او ته بیمار نو ته دا دوايي وخوره ده چې په دې کې جراثیم دلال نو یو سوال خو ما ته کوم خو په سوال کې یو بل سوال هم راځي شو هغه نه هغه سوال لا نه دی پوره بل سوال په ایمانس کې بل راغی هغه سوال دا راغی چې دا جراثیم چې دي کنه په خاورو کې دا خاور جراثیم کوشت دا اوس نوې خبره خلکو زده کړې ده 1800 لګبګ پورې ماته یاد دی او زبر له حوالیم درکمه دا ټولې خبرې په یو درس کې نه کیږي چې دا 1800 پورې تقریبا د ډاروین نمخ یا ډاروین خو 1888 کې مړ دی د دنه مخ کې په دغه زمانه پورې چې په یورپ کې کوم خلکو جراحي کوله کنه سرجری به کوله
نو هغه رینه چې به ورسره وکنه هغه چاړه نو هغه به د خپل سپلای پرې تلی پورې داسې مګله او بیا به پرې سړی راکېښوله دې نه نو خبر چې جراثیم څه ته وایي دې نه نو خبر جراثیم څه ته وایي په خبره پوهېږي او بعض خلکو یو حدیث نم دا ثابته کړې ده به چېرته زه تعالی بیا راوړم دې وخت کې مې هغه حواله یاد نه ده نو دې وجې نه درته زیاتې خبره نشم کولی چې صحابه کرامو ته او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دې اهمیت څنګه او کتاب الجراثیم په نوم باندې خو ابن قتیبه الدینوری کتاب هم لیکلی دی تقریبا 900 کاله مخکینه خبره کتاب الجراثیم په نوم باندې کتاب هم لیکلی دی لغت کتاب خو دې باندې بحث نه کوو خیر خو ما د خلکو نه تپوس وکړ خپلو ملګرو نه چې په هغې کې زیات خلک هم د میډیکل ساینس سره متعلق خلک ډاکټران او پروفیسران ما ورته ویل چې په حدیث کې خدا راغلی دي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې تا نظمکې ته نوړی پریوزي ښکته نو دا شیطان ته مه پرېږده دا وسنډه او دا روال او دا وخوره تاسو وایئ چې دې کې ښکته خو جراثیم دي نو جراثیم خو دې پورې ونښتل نو ما ته اوس دا ووایه چې دا د جراثیمو ډکه نوړی ما ته چې پیغمبر علیه السلام وایي چې وخوره نو دا وخورم که ونه خورم نو ځینې خلک خو چپ شو او ځینې خلک خو لږ ونې چې پوهېده چې ودله خو دا جواب په کار دی ځکه چې ځینې خلک خو د سوال کوونکي ته ګوري چې دی په کوم قسم جواب خوشحالېږي وایي نه بس هر څنګه چې چې پیغمبر وایي چې خوره نو بس خوره نو ما یې خبره وکړه د ایمان متعلق وکړه ټیک دې وکړه خو ما ته یاد دي ما به ډېرو خلکو ته دا خبره کوله او ما باندې دا سوال څو ځله خلکو وکړو چې دا عجیبه خبره ده ته ما ته وایې ته به ما جراثیم خورې دا خو د هغه زمانې خبرې وې چا ته د جراثیمو پته نه وه چې پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام وایي چې اوس پاکه کنو خیر دی پاکه هم کوم نه وي جراثیم ختی نو پدې یو 2 میاشتې مخکې نه بکیدې چې زیات کیږي کال خو شابه کیږي بلکې د کال نه به زیات کیږي ما نه یو امریکایي ډاکټر یو ریسرچ وکړ هغه لیکلی دی چې دا پدې باندې بحث کړی دی چې دا کم خلک چې د خپل ماشومان بچ ډیر زیات د خاورونه او د خیرونه او د لوب مو په دې ځمکې د کوزیدون ډیر زیات ساتي وي په دې کې دا کم قوت مدافعت چې دا پای کې ډیر زیات کمزوري د دې په مقابل کې هغه بچي چې کم پر خاورو کې لوګړيږي را لوګړيږي نو هغه ډیر زیات طاقتوري ولې نو ته به وایې چې جراثیم پکې ډېري نه دا د الله تعالی یو نظام دی په دې انساني په ژوند کې چې د انسان پر ژوند کې د کوم شي ضرورت زیات دي نو الله تعالی او هغه شی زیات پرووایډ کوي زیات ول ورکوي نو کوم بچي چې د داسې قسمه ګنده هواګانو ګنده خاورو د دې سيزونو نه په طرف باندې نو دا هغه قوت مدافعت هم دغه چې د په کومه هوا کې نه اوسېږي په دغه کې نو چې داسې بل څه هوا ته وردن نه کوي نو قوت مدافعت خو هغه عمر ترقي نه کړي نو فورا هلته بیا پرېوتی دا بل ماشوم چې د مسلسل د خاورو سره لوګړېږي نو دته د دې خبرې ضرورت چې دغه جراثیمو کې د قوت مدافعت چې کوم د صحت جراثیم دي پای کې د مدافعت او قوت لږ زیات چې زیاتی نو دا ځکه چې د خو سره مسلسل لوګړېږي نو د مدافعت او قوت چې ده هغه زیات شي چې زیات شي نو دا هغه ډېر زیات تکړه دي تاسو ګوره د دوه ورونو بچي وي زه خپل خبره ته کوم چې زمانه ورونو چې کوم بچي په کلی کې اوسېږي هغه او زمانه بچي زمانه د اسخر بابا ته پاره چرګوړي دا چر او نور خطه تکړه او چې وته ګوره نو هغه مله دومره خیال نه ساتي لکه دوی چې ساتي بیا هغه امریکایي ډاکټر یو بل خبرم کړی دا الفاظ ویلي دي چې داسې مهرباني وکړي چې کنوړی د نښکته پریوزي که نه نو هغه پرېږدی مه هغه والی وسنډی ویې خورې نو ما ورته چې ورېږه چې پیغمبر درته وایي چې ویې خوره نو تا ورته وایي چې په دې پورې جراثیم دي او چې و درته امریکایي وایي چې ویې خوره بچې هلکه زبردست د علم خبره یې وکړه نو ته ځان ته مسلمان وایې که ته ځان ته امریکایي وایې ته به څه شي دا اصل کې دور داسې را اوس به دا ټولې خبرې ثابتېږي خو د دې وجه نه مه منه چې دا او هغه که ووایې او که ویې نه ویې خو ته د پیغمبر په خبره اعتماد ساته ځکه د پیغمبر خبره چې ده هغه د ټولو نه ډېره زیاته د حقیقت سره نږدې خبره هغه د ټولو نه زیاته حقیقت پسنده خبره او د حقیقت مطابق خبره ده نو هغه سوال جواب خو ما تاسو ته وکړو سوال مې مو جواب مې مو خو دا مخکینی سوال درته هغه دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا لوخه خو په وزله ينزي او په خاوره به ينزي نو دا کومه بيزه چې دلا یا دا کومه چرګه چې دلا سپیخ کار کړو وې خرړوله او تا به بسم الله ویل نو دا خو به ته خوري نو به ته په خاوره نه ينزي
نو دا و دا دواړو کې څه تضاد دی که نه دی؟ تاسو زما په سوال پوه شوئ؟ سوال دا دی چې یو طرف ته د سپي جوټه چې سپی وله ژبه وروړي نو هغه به په وزله اینځي او په خاوره به اینځي ځکه د هغه جراثیم ډېر زیات کلک دي دا نه ځي او د دې وجې نه تا ته ما د کلب دا ډېر زیات دا یو څو خواوشان یې درته وښودل چې کلب کونډې ته وایي کلبسو ته وایي انبور ته وایي نو دا ځکه مکلب قیدي ته وایي دا ځکه چې د دې د کلب سره ډېر زیات تعلق دی د ده دا جراثیم مکمل خلي په شي پورې نو په دغه غوښه پورې به نه نښتي نو دا دواړه خبره د یو بل سره تضاد نه لري که نه لري لري که نه لري نو تاسو به وایئ چې زه خو سوال خو دا دی خو جواب مې موسی ته ووایه اصل خبره بله والله تعالی اعلم سوال جواب همدا دی چې دا تا ته ما وکړو څه دی چې الله پاک راته دا ویلي دي چې دا هم خورئ او پیغمبر علیه السلام راته دغه ویلي دي چې دغه هم کوئ نو چې په لوښي پرې یې جوټه کړو نو اووه ځله به یې اینځل او چې څاروی وخرلو او ما پې ورپرېښی او چرګ یې وخرلول او ما به بسم الله ویلی او تعلیم مې ورکړی او نه به خورم ولې بد دا ټیک دی او دغه بل ټیک نه دی پیغمبر دا وایي دا خدای دا ویلی دی او پیغمبر دا ویلی زما په الله مې ایمان دی او په پیغمبر مې ایمان بد دا جواب دی که تاسو په خبره پوه نه شئ اصولي جواب خو دا بې غبار اصولي د ایمان جواب خو دا که ته خامخا وایې چې نه د بیمارانو دپاره هم پکې لږه دوایي پکار ده نو والله تعالی اعلم چې زما دا خبره به ټیکي ده به د بیمار د دوایي مطابق برابري که به نه برابر خو زه یې کوم ما به نن ډېر غور وکړو هغه غور دا چې عین ممکنه ده او دا به پته لګي چې د سپو سره متعلق چا ریسرچ کړی دا اوس په سپو باندې ریسرچ پکار دی په سپو باندې تحقیق پکار دی مخکې یو کتاب ما کتلی و په 300 سپو باندې یو سړي ریسرچ کړی و PhD ډګري پې اخیستې وه نو هغه وخت خو ما ته خبره هسې څه ټوکه غونده ښکاره شوه خو اوس مې وایي چې کیدای شي که داسې موضوعات یې پکې څېړلي دا شی به ګوره ډېر د مطلبه وي خو خدای خبر چې هغه داسې موضوعات څېړلي دي که نه دي څېړلي څېړل پکار دي ریسرچ پکار دی زما دا رایه ده والله تعالی اعلم که ټیکي ده الله تعالی له طرف نه که غلطه خو به زما له طرف نه به الله دې معافي وکړي هغه دا ده چې سپی چې کوم شی خوري ګوره زه به درته یو ساده مثال هم ویم د هغې نه مخکې زموږ یو دوست دی هغه وایي دا شنه چې زما نه خوښه نو ما ورته یې ولې وایي دې ته دا خوله لاړې نه راپرېږدي د دې مطلب دا وایي مچ پې هم نه کېږي وایي خوله ورته لاړې هم نه راپرېږدي نو د حیوان او د انسان په دې فطرت کې الله تعالی د هضم دپاره دا طریقه اچولې ده چې کوم شی ده ته خوند ورکوي نو وایي په خوله کې ورته څنګه اوبه راغلې خوله کې ورته اوبه راغلې دا په خوله کې اوبه راتلل چې دا جبه ورته لمده شوه په خوله کې ورته اوبه راغلې دا اوبه د دې خوراک د هضم دپاره ډېرې زیاتې ضروري دي د دې نوړی د تېرولو دپاره ډېرې زیاتې ضروري دي دا نوړی چې په معده کې ښه هضمېږي د دې دپاره ډېرې زیاتې ضروري دي نو دا سپی چې کوم شی ښه په قلاره لګیا دی او جوټه کوي نو دا په دغه وخت کې د ده د دې ژبې ده او د دې ژبې حرکت دا ته ما وي ولوغ د ده د ژبې د حرکت ته وایي چې دا ژبه پکې دی وخوځوي نو دا چې دا کوم شی د ده خوښي او دی سټي او خوري او یا څکي نو په دې کې د ده د ژبې د دې لاړو د شاملېدو یو ډېره لویه تعداد دی یو حصه د دا په دې خوراک کې هم دننه شاملې شوې چې کوم شی د وسټو او جوټې او دا په دې کې هم شاملې شوې چې هغه کوم شی د وسټو او هغه لوښي پورې هم دا شاملې شوې لیکن چې دی کوم شی ښکار کړي نو په هغه وخت کې دی په غوسه کړي ښکار خو جنګ دی که نه جنګ په وخت کې دی وخت کې د خوراک په موډ کې نه دی دی په هغه وخت کې د غوسې په موډ کې دی نو د غوسې په موډ کې چې کوم دی ځکه چې ده څو پورې تعلیم نه یې کړی او ته ورته یې را واپس نو دی وایي زه مړه ما شی نه لیدلی دی دی ورته اوس په قار کې دی په غوسه کې دی نو هغه وخت کې ممکنه ده چې د ده د ژبې د لعابو هغه کیفیت نه وي چې کوم کیفیت د ده د خوراک په باره کې زما دا رایه ده والله تعالی اعلم او دې باندې لږ ریسرچ پکار دی چې دا خبره داسې ده او که کیدای شي د دې څه بل پهلوګان هم دي خو زما ذهن دا وایي د دې وجې نه دا د هغې وجه ده چې کله تا له ښکار کوي او بیا چې لا تا تعلیم وکړو نو بس هغه وایي چې دا شی د ما د خوراک نه دی لهذا هغه ورته دغه نه راولي هغه خپل ځان قابو کوي معلم خو دې ته وایي که چې هغه ځان قابو کوي دا زما د خوراک نه ده به صرف مالک له وړم نو چې مالک له وړي نو هغه وخت کې د هغه ورته د خوراک هغه انداز نه چې کوم انداز د هغه په هغه وخت کې چې کله شی دی جوټه کوي او یا دی شی خوري والله تعالی اعلم باقي به الله تعالی ته پته
درېمه خبره به دې ځای کې دا ده چې دلته د دې سپو په باره کې الله تعالی تا ته دا ووایي چې مکلبین تعلمونهن سپو له تعلیم ورکې او دې پې ورپرېږدې دا معنا ده چې سپی هغه مخلوق دی هغه شی دی چې انسانه ته اشرف المخلوقات نو ته دا سپی پوی کا ته دې سپي له سبق ورکړه د سپي له تعلیم ورکړه دا معنا نه ده چې ته د سپي له تعلیم زده کړه او د سپي له سبق زده کړه دا ولې وایم دا قصدن وایم دې باندې زه آیتونو کې غور کوم دا چې په هوا نه ملي دا ځکه چې دوه قسمه خبرې دي یو جدید مغربي تهذیب دی او یو بیا صوفیت دی چې کوم د اسلام په مقابله کې ماته امریکا پیش کړي چې اسلام دې ته وایي او دغه ته نه وایي دی ما په اسلام پوهي او د دواړو رد مقصد دی زما په دې نقطه کې چې اسلام دا وایي چې څاروي د دې دپاره نه دي څاروي د دې دپاره نه دي چې ته د هغه نه چلي زده کړې چېرته رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ویلي دي چې خلکو د سپو نه غوره چلي زده کړې خلکو د ځناورو نه چلي زده کړې د غواګانو د میخو نه چلي زده کړې پیغور په طور باندې خو الله تعالی ویلي دي چې انسان استانه خدا څاروی ښه دا اس نه ښه دی والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا چې هغه د خپل مالک خبره مني او ان الانسان لربه لکنود ته نه مني نو ته خدای غنم پسې بدتر شي انهم الا كالانعام بل هم اضل دې لپاره ویلي دي کنه دې لپاره خو نه دی ویل هغه چلیز دکاو خو دا هغه لاندې کېږه ما چې هغه خپل مالک خیال ساتي او ته نه ساتي نو دا مکلبین تعلمونهن کې دا چې ته سپی ته سبق خای او د سپی ته سبق مې زده کوه نو یو طرف ته یورپیان مونږ ته وایي چې یاره په دې سپي کې خو ډېر کمالات څه کمال دی پکې وایي چې په دې سپي کې وفا ده ما یې د ټولو نه غټه بې وفایي په سپي کې ده تا ته دا ښکاري چې په سپي کې وفا ده خو ما ته دا ښکاري د ټولو نه غټ بې وفا شی سپی دی سپی د سپي سره وفا نه کوي د انسان سره وفا کوي نو پته ولګېده د خپل جنس سره دشمني کول نو یورپیان هم د انسانانو سره څه کوي بے وفایی کوي او د سپو سره وفا کوي بد دغه چلی تیز د کړی دی د هغې په نسبت باندې انسانان دشمنان دي او سپي څه دي هغه وفا نه سپی ځان سره ګرځوي دویمه خبره دا ده چې قرآن موږ ته یو بله وجه ویلې ده هغه همدې سورت مائده کې ده واتل علیهم نبأ ابنی آدم بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر دا آدم علیہ الصلوۃ والسلام دو بچیو قابیل او حابیل نو قابیل او حابیل دواړو قربانی پیش کړل رستو براجی تفصیل نو د حابیل قربانی قبول شو د قابیل قبول نشو دا به ماته مخکې پته نه وجه د کومه قبول شو د کده نومو کې اختلاف نو بیا به اخر پر قاب کې قابیل او قاتل نو بیا دین راته اندازه ولګي پوه شي په خبره باندې چې قابل سو ناقابل قاتل نو خبره اسه نو هغه ولګي نو دا حابیل مړ چې مړ کړه دا خو چونکه اولنې قتل نو بیا ولا چل نو ورته چې دې مړ سره سو کم نو دا مړ به په شا ګرځاو کله به جلال آباد ته وړو کله به په خبر تر وړو ګرځیدو اوس دا چې خلکو نه الته د آدم بابا نه پټاو چې پلار ته پته ونه لګي نو شاو پرې شوړو شوړو بګرځیدو مړ په شا نو چې شو پورې الله تعالی خو نو هغه پورې به واخو فبعث الله غرابا نو الله تعالی کارغره ولېګو نو کارغه ولګېدو نو يبحث في الارض هغه د ازمکه کنه نو دې پوښتنه چې اوهو دا په ازمکه کې خول غواړي نو تا وې اعتراض وکړه چې تا خو ماته وې چې د سارونه او د مرغونه به چل نه زده کوي او دا دی وګوره قرآن نه وایي دغه نه انسان چل زده کوي ما وې دې کې ته بله نقطه ویلې ده هغه نقطه دا ده چې د الله او د الله د رسول اتباع نه کوي او د الله او د الله د رسول نه او د شریعت نه چل نه زده کوي نو بیا به یا د سپو نه زده کوي او یا به د کارغانو نه زده کوي خو هغه اوس خپله ده د دې مطلب خو دا دی چې الله تعالی درته دا ښایي چې که ده کې سړیتوب وې نو ده به دا کار نه وی کړی نو ده ته به د کارغه نه د زده کړې موقع نه وې
خدا د کارغه زده کړه دا یو سزا ده چې الله تعالی انسان له ورکړه چې انسان نو ځکه خدای وایي چې قال یا ویلتا اعجزت ان اكون مثل هذا الغراب دومره د پرېوتم چې د کارغه په شان تم نشم د کارغه نه خو پرېږدم د کارغه په شان تم نشم نو دا خو په تور سزا الله تعالی گویا کې د سپي نه زده کړه د زناور نه زده کړه دا د انسان لپاره احترام نه دی شرافت نه دی زده کړه د الله او رسول نه کوه تا ته بیا د مرغو نه ولا مرغو کې ډېر څیزونه دي نو هغه علم زده کوه داسې دا پکې دا دي او دا پکې دا کمال دی کمالات ګوره که تا ته ما اوس هم ووایي چې په سپو کې ریسرچ وکړه کړه خیر دی دا خبره د ما دا خبره معلومه ده چې رښتیا ده که څنګه ده جدا مسله ده زده کړه چې څه ته وایي علم چې څه ته وایي نو علم د دا نه زده کوه قرآن او سنت نه علم زده کوه تا ته بیا د ځناورو نه زده کړه ضرورت نه پېښېږي درېمه خبره دلته دا ده چې سپي ساتل څنګه دي سپي ساتل نو حدیث کې راغلي دي درې قسمه سپي ساتل ټیک دي او کوم سړی چې د دریو سپو نه علاوه بل قسم سپی ساتي نو د هغه د عمل نه به د نیکۍ نه به لس قیراطه یا یو قیراط روایت دا به د هغه نه روزانه کوي قیراط به څومره نو قیراط او کیرټ ته وایي دا په جدید زمانه کې کیرټ د قیراط نه جوړ دی که نه لکه کاټن چې د قطن نه جوړ دی خو کاټن څه دی او کاټن او قطن ته په عربۍ کې وایي او کاټن ته په انګریزۍ کې نو قیراط ته په عربۍ ژبه کې وایي او کیرټ ورته په انګریزۍ کې نو یو کیرټ چې دا سونې یو مقدار دی دومره به کمي هغه درې سپي څه دي چې یو کلب السوید دی د ښکار سپی او یو کلب الزرع دی د فصل دپاره او یو کلب الضرع دی د څاروو دپاره څاروي دي لکه دا بیزو ګوډو والا چې په لاره ځي نو ځان سره سپی ساتي ځکه چې دا لیوان میوان یو دو درې سپي ځان سره وساتي دا ټیک دی او یا دا چې د فصل لپاره ساتي فصل کې ګیدړان هم راځي او شکوڼان هم راځي نو هغه د سپو دپاره او د ښکار لپاره خو دا د قرآن کې راغلی د دې دریو نه علاوه بل سپی ساتل او د دې سپي د دې ساتلو دپاره چې کوم الفاظ په حدیث کې راغلي دي هغه چېرته کې هغه الفاظ تا ته معلوم دي چې هغه الفاظ څه دي د سپي سره من اقتنا کلبا اقتنا لفظ راغلی دی ویې ساتي پوهېږې په خبره او یو لفظ بل ځای کوم حدیث کې راغلی دی چېرته هغه دا دی چې من امسک کلبا من امسک کلبا ورکه امسک خو دې ته وایي چې نیولی نو سپی چې سړی ساتي خو کله به په کور کې تړلی کله به بار اوس چې په یورپ کې تاسو ګورئ او یا دلته ګورئ نو تاسو ګورئ کوم سړی سپی ساتلی نو بیا وله پکې مزېداره غوندې پټ اچولي او بیا ځان سره ګرځوي نو د دې امسکه دا حدیث کې چې دا د امسکه لفظ راغلی سړي ذهن کې راشي ګور رسول الله صلی الله علیه وسلم عالم الغیب خو نه و پیغمبر خو که نه پیغمبر خو پیغمبرانه معجزانه کلام او شان دغه پیغمبرانه کلام داره چې هغه لفظ ویلی دی چې هغه سپي ساتلو والا چې کوم شوقیه سپي ساتي نو هغه څنګه ساتي امسکه بس ځان سره یې نیولی ځان سره یې نیولی او ګرځوي نو دا درې سپي جایز چې دا درې سپي جایز دي نو کوم حدیث کې چې دا راغلی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د سپي د سامانو نه منع کړې ده نو د فقه قاعده بیا دا ده چې د کوم شي ساتل جایز دي نو د هغې په ملکیت کې راوستل جایز دي نو د هغې بیع هم جایز ده نو سپی خرڅول جایز دی که ناجایز دی وایي جایز هم دی او ناجایز هم دی کوم چې کلب الماشیه دی کوم چې کلب الصید دی کوم چې کلب الزرع دی یا زرع دی نو د هغې خرڅول اخیستل جایز دی او کوم شی چې کلب دی هغسې هغه شوقي سپی دی دا چې کوم شوقي ساتي د دې نه علاوه چې هېڅ هم پکې نه وي خو دا ګلټیر دی او دا ګلډانګ دی او د خوله غټه ده او د سټ غټ دی نو دا ساتي ځان سره د دې پیسې هم حرامې دي او د دې ساتل هم حرام دي او د دې خرڅول هم حرام دي دا یو څو خبره دی که ذهن کې وساتو فکلوا مما امسکنا علیکم واذکروا اسم الله علیه واتقوا الله ان الله سریع الحساب
اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. أسبل حكم اليوم أحل لكم الطيبات پدې دور کې پنن زمانہ کې یعنی پنن دور دور راغی د اسلام دور هغه زمانہ په ذهن کې وساتئ. حلال دي ستاسو د پاک شیزونه چې خبيث نه. وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم او ذبیحه د هغه کسانو چې هغه ته ورکړل شوی دی کتاب نو دام حلال د ستاسو د پاره. ذبیحه اهل الكتاب يهودي عیسائی داغه ذبیحه حلال ده. اوس داغه ذبیحه چې حلال ده نو دې کې دوه بحثونه تفضل. اول دا چې د نبی له صلوات و سلام د زمانه چې کوم اهل کتاب دي دا غي ذبیحه هم حلال او زمونږ د زمانه چې کوم اهل کتاب دي د دې ذبیحه هم حلال ده. نو دې کې بیا اختلاف دی. اخو ټیک ته چې هغه وخت حلال اوس زمانہ کې چې کوم اهل کتاب دي نو آیا دا په هغه عقیده او په هغه فکر باندې پاتې دي چې کوم د نبی له صلوات و سلام په زمانہ کې د دیوه کنه دا ملحدین شوي دي. نو اکثریت د اهل کتابو د عیسایانو د انګریزانو د عیسایانو هغه اوس په هغه عقیده باندې پاتې نه دي. د دې د مذهب سوا د کرسمس نه سوا د اتوار د عبادت نه چې په چرچ کې هم لګل سوا د دین چې صلیب په غاړه کړی سوا د دین چې ایسټر مناوي او ګډ فرایډے مناوي د دین علاوه د دې اړو د عبادت د دې اړو د سره بل څه شی په مذهب پاتې نه په دا دوه درې څه نه خاني پاتې. نو آیا دا عیسایان هغه عیسایان دي؟ دویم بحث دا دی چې ذبیحه د اهل کتابونو مراد هغه ذبیحه ده چې هغه په د الله نوم والي او د الله نه علاوه بل چا نوم په والي کنه هغه باندې دا شرط دی چې د الله تعالی نوم په پیلي. نو دې کوم د بعض خلکو اختلاف دی. بعض خلک وایي چې نه خو چې الله تعالی ویلي ذبیحه د اهل کتابونو نو بس اهل کتاب په کومه طریقه الله نو بس ټیک. نو بیا وته زدا تاسو کوم چې مسلمان چې په کومه طریقه الله لګي دا ولې ټیک نه ده. او دا اهل کتاب باندې مسلمانانو نه خلق دي چې مسلمان چې حلالین هغه لپاره به الله تعالی نوم اغستل لازمي او اهل کتاب چې حلالین هغه لپاره به الله تعالی نوم اغستل ضروري نه دي. لہذا دا به مرای درست ده چې هغه دا چې اهل کتاب حلالي خو د الله تعالی نوم په والي نو دا په شرط چې د الله تعالی نوم په نالي او د بل چا نوم په علي چې څنګه مسلمان حلال کې او د الله نه علاوه په بل چا نوم اغسته هغه حرام ده. نو ته د مسلمان نشه خسر نه راغله چې دغه به دار چا نوم اخلي نو دا والا. نو زما راي هو الله تعالی عالم دادا چې دا ذبایح د اهل کتاب مبارک احتیاط وکړه. یو خدا جدید الله تعالی نوم ناخلی بلدا جدید دوکم کوي مسلمانانو سره شو پیری دا دوکه د مسلمانانو سره وکړه. یعنی په برتانیې کې شو زله دا وشو چې مسلمانانو ماشومانو له چکن ورکي چکن اجي دا فارمی چرګ وته وایو چې چرګ ته دانه چرګ داونه باندې دي وایي ما څه په دې وجه نه خورم ما هو ارزه ته به دا شي نه یا ما ته دا وایي دا چرګ د باندې و دا اسم نه چې اسم نه زینه دا څه شي دا وایي چرګ خورم یا باندې خورم نو دا چکن هونه چرګ داونه باندې خدا چې حرام وته نه ما حرام وته نه ما چې څوک خوري نو خوري دي خو څه په دې نه پوهیږم چې په سلوي خورده کې بالغ شي نو دا به څه وخت چې په سلوي خورده کې دین زده کې دا هغه به دین زده کوي. ها خدا یو شی شو کنه 40 ورځې کې یو سړی مولا شي به سم مولا او په 40 ورځې کې چې کوم چرګ په خواله ته ورسېد هغه په دغه راټ کړی دی ها پسټیراج باندې پسشي او پسشي باندې راپورټ سوالې دي نو دا د صحت لپاره انتهایی مضر ما تخکار. نو حرام ته نه ما چې ته چې لکه چرګ خو بددار چې خورمه نه نو هغه به ولا ورکو ما شومان خوري نو چې هغه خورنه پاره کې به وته په چکن کې به ورته د خنزیر غوښه چول او دا بیا معلومات شو. نو دا چې موږ ته دلته وایي چې د یورپیان چې په کوم شي باندې ولي کې کنه په ډبې سې لیکلي کنه په دې باندې اعتماد کوي نو ته په اعتماد نه کوم ته ماته دا غي نه نسبرګان ما جوړاو چې هغه به ولي کنه هغه جوړ دروغ نه وایي
په ډېرو څیزونو کې به دروغ نه وایي خو په ډېرو څیزونو کې دروغ وایي او دې وخت کې مسلمانانو دپاره د هغې مقابله ده بالکل مسلمانانو سره او په هر لحاظ سره چې مسلمان ته وایي چې د به د خنزیر غوښه به در باندې خورم تاسو ته پته ده پرې پروس کاله بل کال پرې اخباراتو کې راغلي چې امریکې یو ګولۍ تیاره کړې ده افغانستان ته او شام ته او یو ځای ته او فلسطین ته او دالې او ګولۍ لیږلي دي او ګولو کې دا ځای کې د خنزیر چربي شامله کړې ده او هغې کې بنیادي دا ده چې هغې وایي چې موږ ته دا پای باندې ما ډېر لوی آرټیکل لوستی چې پای کې دا دي چې دوی وایي چې د مسلمان کم مسلمان په وجود کې چې د خنزیر غوښه نو هغه جنت ته نشي تللی نو وایي راشي دا کم مسلمانان موږ ته را مخامخ کېږي نو چې په هغه ګولۍ وولو چې په کومه ګولۍ کې د خنزیر چربي شامله ده نو د دې داخلي مطابق به دي بیا موږ له مخې نه راځي ځکه وایي به چې په دغه ګولۍ مولي چې په کومه ګولۍ کې د خنزیر او د خنزیر چربي زما په وجود کې راغله نو دوزخ جنت ته به څنګه ځم نو زما مخې له بنده راځي دونه رضالت شیطان له ورځي لکه د امریکایانو له چې ورځي دا د شیطان پلاران دي دې به خبره باندې څه اعتماد دی چې مسلمان له ډوډۍ ورکوي مسلمان له څه شی ورکوي دا به رښتیا ټیک ورکوي نو لهذا دا د هغوی ذبیحه او دروغ وایي ته د معمولا مثال ووایه چې ما ولید هلته چې لیکلي وو په مئی باندې چې مذبوح بطریق الاسلام مذبوح بطریق الاسلام نو دا نو تاسو به کار دی کنه ته ما ته وایي چې د مئی د اسلام طریقه د ذبح څنګه راو د غیر اسلامي طریقه څنګه ته مال په ډول طریقو علاوه څنګه ته څنګه علاوه ولیکلي دي دا څنګه چې هغه چې مړ مسلمان دا لیکلو ته بیا په دې لیکلو کې دا نو ډېر څه شامل دي خیر په هغه باندې بحث نه کوم هغه بیا وګړو بحثونه دي طالب یو داسې شی مخې راځي چې تاسو ته پته نه چې دا په څه لیکلي جلټین به لیکلي جلټین نو جلټین به تاسو پته دی دا جلټین د سنا ته پته ده په یورپ کې جلټین د سنا واستې کی خرخله خوري سپي خوري دا غي اډوکی خوري خنزیران خوري دا غي اډوکی رالي نو د چرګ اډوکی او د غوا او د بيزي اډوکی او د خنزیر اډوکی ټول رايو ځای کې او معده کې او دا غي جلټین جوړ وې دا پکې څه دا په چاکلیټو کې دا شامل دی دا په ډېرو سوزونو کې شامل دی په خوراکونو نو خبره دا چې دا سوزونو باندې دا اعتماد نه دی احتیاط خوراک ډېر اهم شی دویمه خبره او طعامکم حل لهم ها د ذبیحین علاوه باقی طعام نو باقی طعام هو لا شي انجلي او لا شي پاک نو خیر دی که خوري ورسره نه خورو کدی پخ کړي او ټیپری پخ کړي او دالي پخ کړي نو ګلوخه اسخاو یا په غلوخه کې شراب نو پخ کړي یا پکې خنزیر وخه پکې نه پخ کړي یا بل صدا شي ګنده شي نه پکې نو ټیک ده که صفائی مطابق تا ته پته وو ما په یورپ کې ودا شي کول چې ما به نور چې وګه به شوم ډیر یا بل مسلمانانو په ټول پسې ګرځیدم او یا به مې داغه خورل دا چپس مې خورل نو یو ځل ما ته یاد دي د چپس مې خورل چې مې یو مرګري ته بل مې ارزه خبر شي نه خورم زه چپس خورم نو هغه ما ته یې معلومات وکړه چې دا چپس چې په کوم شي کې پخ کړی دي مې نه علم دا خو درته رښتیا خبره وکړه چې دې کې خو هغه څه پخې دا چې په کوم کړي کې تاله چپس ترکړو نو په دې کړي کې خو بل لسم سره کوي د خنزیر پتون هم پکې ولا سور کوي نو بیا لما با په ولادي ولادي په تندر وګورئ وګورئ دا مې ویلې دا فرق خاجي دا مطلب او طعامكم حل لهم واستاس خراكم دا غي د پر حلال دي نو دې ته ضرورت وای او کنه ضرورت وته او کنه چې هغه د پر حلال حلال نشته نو تاسو څنګه تا د پر طعامكم حل لهم استاس خوراک دا غي د پر تاسو نه ته پوښتنه نو څه جواب وکړو چې هغه د پر حرام حلال ضرورت شته یا حرام حلال پیجنی نو قران کې دا څنګه وایي چې وطعامکم حل لهم استاسو خوراک هم غیل حلال دی مطلب دا دی چې استاسو ان کې دا سوال راځي چې ما خو په دې بيزا او په دې شی باندې الله نوم ویلې دی او دا څه خنزر دی دا چې دا خوري دا الله پاک د پاک نوم شی دا خوري دا به ګناه ماله چې دا پاک حلال شی ما په الله پاک نوم غشتره او زموږ زنانه خو ماشاءالله په خولو کې بیا کلمې ډیر وایي په بسم الله په خيو صفاقي او کلمې په وایي دا په خانو مېند چې بدا دا غي د لاس د ارسه په خواګو نه دا په ولې خو بس په خول به کولم به یا تنه ووم به ذکرونه کول دا وسم چې کوي نو هغه خواګي کې او چې ټي وي ځان ته لګول یا ور په لګ غړيږي مو بیا په خلم کې نو بیا دا غي خوان فوټو ګوري نو دا نو مطلب دا چې خیر دی ورګه ولدا خدای نوم دې پیغسته دی
خدا غل حلال دی په دې کې دا نشته چې دا به ته نه خورې ځکه چې په دې ما د الله پاک نوم اخیستی دی ورکوې ولا چې خوري بله مسله وطعام الذين اوتوا الكتاب وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات محصنات دا محصنات لفظ بخیج د کول غواړي خو زه مخکې وقفه وکړم نو ځکه دا لفظ ډېر اوږد دی